أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د یو فرانسیسی دانشور قول دی چې د دنیا اصل مسله د نننۍ زمانې نه غربت دی نه جهالت دی، د دنیا اصل مسله منافقت دی. په دنیا کې چې څومره اور بل دی د دې بنیادی وجه اکثر منافقت راوځي. نن د افغانستان مجاهدین یا د افغانستان حکومت کو په مشکلاتو کې دا د هغې منافقت وجه ده چې مغربي اقوامو ورسره دغه وعده م کړې وه او بیا د خپلې وعدې نه وتښتېدل او اوس د افغانستان د سفارتخانو عملې ته تنخوا ځکه هغه نشي ورکولی چې امریکې د هغې 9 اربه ډالر سره د معاهدې نه قبضه کړي دي. دا د منافقت انتها ده. دا منافقت د ډېر پخوانه را روان دی. د الله رسول د منافقت نه دومره د منافقانو نه دومره تنګ شوی چې یو پیری په مسجد نبوي کې په منبر باندې فریاد وکړو چې څوک شته چې ما له دین خلاص کړي، او صحابو په دغې وجه باندې د ډېر خفګان د وجې نه په آپس کې خبرې مو شوې او د خفګان انتها چې د الله رسول وایي چې ما له دنه څوک خلاص کړي. او د قرآن کریم سټډي چې کې او مختلف آیاتونو ته ګورې نو ځای په ځای به تا ته ښیي چې د منافقانو انجام ډېر زیات خراب دی، او بیا دا ښیي چې منافقت نښې کمې کمې دي. یو مفسر فرمایل چې په صورت توبه کې د منافقانو تقریبا 63 نښې دي او 63 نشانې پکې ښوولې دي چې دا په دې کې دي. او بیا د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه هغه روایت چې امام بخاری نقل کړی دی چې ما خافه الا مؤمن ولا آمنه الا منافق. منافقت دومره خراب مرض دی چې کم سړی د منافقت نه یریږي او سینسیټیو او حساسي او دا ورسره غمي چې چېرته زه منافق نه یم، دا سړی د دې سړي د ایمان دا غټه نښه ده. او کم سړی چې وایي چې زه کله منافق یم زما په شان ایمان به دچی زه خو سم دم مسلمان یم، دا سړی به منافقي. نو د دې روایت نه دا پته لګي چې موږ له د خپل ځان غم پکار دی، هر وخت سوچ پکار دی چې چېرته زه منافق نه یم. ځکه منافقت دومره خطرناک شی دی چې فرانسیسی دانشور هم وایي چې د نننۍ زمانې غټ مرض منافقت دی. زموږ د افغانستان د جهاد د کامیابۍ نه پس د هغې کسانو باندې د تکلیف نه هم دا پته لګي چې دا د مغربي اقوامو د منافقت د وجې نه دا چل کیږي، او د قرآن د مطالعې نه هم دا پته لګي چې سړی منافقي نو انجام به ډېر خرابي. ځکه چې الله تعالی په صورت نساء کې وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. که ته منافق الله دې نه کي نو ګورې د الله دا دمکي په ذهن کې بساتې چې د جهنم کې د ټول نه نچله طبقه ردي ځای ده او د دې امداد به هیڅوک هم نشي کولی. وی دا نچله طبقه څه ته وایي؟ وی دا جهنم د ټول نه نچله طبقه له دې ته حاویه وایي. دا به سړی مږي او دا انتهایی د ذلت ځای دی، او دا الله منافقینو له تیار کړی دی. د منافقینو په باره کې چې الله غصه شي نو وایي ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. د کافرانو سره په جهنم کې یو ځای کم. الله دا فیصله کړې ده چې زه به خامخا په جهنم کې دي د کافرانو سره یو ځای کوم. نو په دې کې هم څه شک نشي کېدی. او بیا د منافقت یو بله خطرناکه نتیجه دا ده چې که سړی څه ښه کارونه کوي یا منافقي
نو الله وی حبطت اعمالهم اخه کارونه به برباد شي فاصبحوا خاسرین بیا به دي تباه شي بیا به دي زیان کې شي دي په تاوان کې شي گویا که یو سړی تسبیح ډېرې اړوي یا یو سړی عمرې ډېرې کوي یا یو سړی د دین نور کارونه کوي خو چې کله هغه منافق دی نو د الله تعالی د دې فرمان مطابق سورت مائده 53 نمبر آیات ته چې نور عملونه به هم برباد شي دا سړی به په دې تمه چې زما عمرې او په کار راشي خو دی به منافقي د دې وجې نه الله تعالی د خفګان اظهار کوي چې زه به اعمال ټول برباد کم دا هم ډېره د یارې خبره ده چې سړی ټول ورځ ځان کړی تهجد لپاسي او الله وایي چې نه ته منافق ما ستا دا تهجد برباد کړل نو دا لوی تاوان دی دې وجې نه یو بل ځای کې الله چې کله د ډېرې غصې اظهار کوي نو نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون دی په خپل اکټیویټیز کې او په خپلو اعمالو کې الله یاد نه دی دی هر څه د ذاتي مفادو دپاره کوي که ښه کوي نو هم د بل د غرض دپاره یې کوي نو الله وایي تاسو زه هېر کړی یم نو زه به هم تاسو هېر کړم او کله چې زه په خپلو خلق د خپل رحمت او د فضل باران کوم نو تاسو پکې ما هېر کړي یې ځکه چې تاسو بد کرداره ان المنافقین هم الفاسقون دا بد کرداره خلق دی او بل ځای کې چې انتهایی غصه د الله اظهار کوي نو فرمایي سوره توبه کې وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار الله وی منافقان سړي غصه کوي خو منافقان ښځې دا د انټنسټي د شدت انتها ده چې زنانه و ذکر یې پکې په خصوصي طور وکړو او کفارو سره به په جهنم کې ورسره ما د دې لوظ کړی چې دی به جهنمي خالدین فیها دا جهنم بر دې دپاره پوره وي بیا الله د خپل خفګان اظهار کوي هي حسبهم دغه وله پوره دی نو په دې هم صبر نه کوي الله بیا وایي ولعنهم الله او د خدای لعنت پوي په دې باندې لعنت د دې به د خدای د رحمت نه همیشه دپاره لري او بیا ورته وایي ولهم عذاب مقیم د دې دپاره به داسې عذاب وي چې به ته اخوا کېږي نه نو بیا سړی ویریږي چې یا الله ستا دا نفاق دومره بدي شي یوازې د فرانسیسي دانشور نه یوازې د افغانستان د مخالفینو نه بلکې د ټولو خلقو دا خیال دی چې دا نفاق چې دی دا د الله د خفګان دومره غټ اظهار دی چې الله تعالی وایي چې په یو ځای کې وایي چې کم خلق منافقي که نه نو دی بیا په ښو خلقو پورې ټوکی کېږي نو فیسخرون منهم نو سخر الله منهم الله وایي دی په نیکو خلقو پورې چې نیک خلق د الله په لار کې څه ورکړه کوي نو که مالداري ډېر وکړي نو دی ورته وایي دا ریاکار دی او کو غریب او محنت یې کړی او ځان یې کړولی او خپله څه معمولي پونجي د الله په لار کې لګوي نو وایي په دې به څه وشي په ټولو پورې ټوکې کوي نو الله وایي زه به هم په دې پورې ټوکې وکړم او د دې دپاره عذاب علیم دی د دې نه دا پته لګي چې د الله منافقت ډېر زیات بدي شي او بیا خطرناکه پهلوی دا دی چې منافقت سرایت کوي د مسلمانۍ په شکل کې سړی ویږي نه زه ښه سړی یم او هغه بیا ښه سړی نه نو د منافقت ټول کیریکټرز او ټول هغه آیډنټیفیکیشن مارکس او هغه ټول د هغې نشانات هغه زما ستا په ذهن کې پکار دي چې موږ یې په ذهن کې هر وخت ساتو او دا را سره غمي چې چېرته زه منافق نه یم ځکه موږ ته دا پته ولګېده چې د قرآن او د حدیث د حوالې نه منافقانو له الله ډېر لوی عذاب تیار کړی دی نو د دغې عذاب نه د ځان بچ کولو دپاره زموږ نننۍ توجه په دې ده چې دا کمې نښې دي چې په منافقانو کې او هغه په موږ کې چېرته نه چې موږ ویریږو که فرض که موږ ویریږو نو د حسن بصري د دغې روایت مطابق ما خافه کرایټیریا به پوره کړو او کیدای شي چې الله ته موږ الا مؤمنون د مؤمن په کرایټیریا کې راولي نو سنجیده طور پې موږ سوچ کوو نو یو ځای کې موږ ته وویې لا یأتون الصلاة الا وهم کسالا د منافقانو یوه نښه دا ده چې مونځ ته به په سستی راځي ګویا کې په مانځه کې سستی کول دا د نفاق یو نښه ده او د هغې یو بزرګ خبره وه چې کله موږ امامتۍ ته ودرېږو او اقامت کېږي نو زیاته سے زیاته 3 کسئ او چې کله بیا موږ سلام ګرځو نو بیا 2 صفه جوړ شوي او کله چې بیا موږ دوا ته ځو نو بیا یو هم نه ټول تښتېدلي د دې مطلب دا شو چې دا اکثر کسان سره زمانه د سستۍ مظاهره کوي په مانځه کې او الله په خپل کلام کې ویلي دي چې دا خلق چې دی د مانځه په سلسله کې انتهایی سستی کوي نو قرآن کې هم او په احادیثو کې هم د دې مختلف پکچرز را کړي دي یو دا چې تلک صلاة المنافق یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان دا سړی چې د منافق ایکسپلینیشن یې کړی دی چې د منافق مونځ به صحیح د به ډډه لګولي
دی به انور ته ګوري دی به وایي لا وختي دی لا وختي دی تر دې پورې چې د انور په پرېوتو شي زیړ شي ولکه وایي دا خو ناوخته شو دی به زر ورپاسي او ټونګې به ووهي 4 ټونګې مطلب چې کم سړی د مازدیګر لمونځ لیټ کوي دا د منافقت یو نښه ده لا یذکر الله فیها الا قلیلا بس خو زر ټونګې ووایي د خدای ذکر پکې نه کوي د قرآن کې م ویلي چې دا خلق چې دی یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا نو د منافق یوه نښه یې موږ ته دا وښوه چې په مانځه کې به سستي کوي او دویم دا چې په مانځه کې به تعدیم کوي او زر چې ورشي انتباریان شي چې د حرکات په څه ټایم کې وکړو او بیا بل ځای کې یو حدیث کې موږ ته ویلي و چې دا سړی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن مسعود نه روایت دی چې په زموږ په زمانه کې به کم سړی چې کلک منافق و الا منافق معلوم النفاق د کم سړي به موږ ته پته دا منافق دی او په مانځه کې ورستی کېدو نو که موږ په مانځه کې ورستی کېږو نو دا د دې یوه نښه ده چې د نفاق یو جراثیم په موږ کې راننوتی دی او بیا حضرت موږ ته ایکسپلین کړی ده اسقل الصلاة بالمنافقین علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر کم خلق چې د سار مانځله نه پاسي او کم خلق چې د ماسخوتن په مانځه پتلو کې سستی کوي دا په منافقینو باندې دا منځونه دواړه ډېر ګراني نو زمونږ کم ملګري چې دا وایي چېرې نور منځونه کولی شم خو د سار په دې مې سمې نه راځي او د ماسخوتن په دې مې سمې نه راځي دی دې ویریږي په ځان ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دا خوی په منافقانو کې نو هسې نه چې زه منافق یم نو خپله ریکوري یا خپل علاج کول پکار دي ځکه چې منافق غټه نښه دا ده چې د ماسخوتن مونځ به پې ګراني د مونځ به لیټ کوي مونځ به زر کوي او لا یعتون الصلاة الا دبر دی به ټول نه ورستی په مانځه کې راځي په آخري سب کې وایي او دا خلق چې دي د دې یو صفت به دی چې دی به د الله ذکر ډېر لږ کوي نو ما تا په دې سوچ کو چې دا نښه خو په ما تا کې نو د مرګ نه مخکې چې موږ دا نښه د ځان نه وباسو یو بله نښه د منافق دا ده ولا ينفقون الا وهم کارهون پیسې به د الله په لار کې نه لګوي دی خوا په هوټل کې کو 1000 روپۍ بل راشي دی ښه په خوشحالۍ ورکوي خو د دغې هوټل په خوا کې که جوماتي او هلته کې فرض کا څه ټوپۍ ګرځي یا څادر ګرځي د چندې دپاره نو که ده پکې 10 روپۍ واچولې نو ته به وایي نه کشمیري پته کو او په هغې باندې هم خپوي چندې لکه په څوک راشي او څوک د مدرسې د جومات دپاره چنده لګوي نو هغې پې بدې شي خو که د الیکشن دپاره چندی او د دې چانس چې دی به ودرېږي نو دی بیا وایي هر څومره خرچه چې نو زه کوم زه تیار یم خو ماله ټیکټ راکوئ دا د نفاق یو نښه ده چې د الله په لار کې پیسې لګول په سړي باندې بد لګي یو دا خبره یو بله نښه چې موږ ته ښولې ده هغه الله دې معافي وکړي په موږ په اکثرو کې ده او الله ویلي دي نو چونکې د منافقت نښه د ټولو نه انتنټک چې ښولي دي هغه الله ښولي دي یا رسول الله ایکسپلین کړي دي نو د دې نه ما ته تښتېدی نه شو نو دا الله فرمایي په صورت نساء کې وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله کله چې ته وایي چې راځه چې د الله په نازل شوي حکم باندې را خپلې فیصلې وکړو او راځه چې په دې خپل ملک شریعت نافظ کړو او راځه چې خور لور له برخه ورکړو نو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا نو منافق به بیا ستانه تریږي به هغې مجلس ته نه راځي که کوم مولوي صاحب په جومات کې په منبر باندې دا مسلې کوي نو دی بیا هغې جومات ته مانځله نه ځي بلکې که د هغه د پیډ دغه امامي نو دی ورته بیا وینا وکړي چې یاره یا به استاز امامتي پرېږدی یا به دا مسلې نه کوي موږ ته نو دا د نفاق یو نښه ده دا زه هم نه وامه او ته هم نه وایې دا الله ویلی دي په صورت نساء کې ویلی دي 61 نمبر آیات دی چې دا خلق منزله چې راځي دا دې خلقو ته چې ته د الله د دین دپاره د راتلو وینا وکړې نو بیا څه کوي یصدون عنک صدودا تمہارے طرف آنے سے کتراتے ہیں پښتو کې مونږ وایو چې ستا نه بیا تریږي او بیا وایي چې راغې ځای ته نه ځم دا د منافقت یو نښه ده او الله دې معافي وکړي دا به مونږ په اکثرو کې موجوده ده تر څو پورې چې دا نښه مونږ د ځان نه ایستلې نه وي مونږ له بېغمه کېده نه دي پکار یو بله نښه چې قرآن ښولې ده هغه دا ده چې ډېر خودغرضی کو په ټولو خلقو باندې سختی کو په ټولو خلقو باندې لوږی خو چې ده ته خیر کو فرض که زلزله راغلی یا څه حادثه شوي او خلق چغې وخي دی وي موږ ته خو خیر دی که نو زه چې وي موږ ته خیر دی نو الله د هغې ذکر په دې انداز کې کوي یقولون حل لنا من الامر من شیء یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا زمونږ خبره څوک نه مني نو که زمونږ خبره چا منلې موږ به ولې دلته مړه کېدو مطلب که ټول خلق مړه شي نو خیر دی خو چې تا ته خیر
نو خو چې تا ته د یو پی ایس لګېدلی او تا ته اے سی لګېدلی او تا ته په ګرمۍ کې په سړځۍ کې هیټر لګېدلی او ستا سره ښه ښکلی ګاډی، بس نور خلق چې هر څه کوي په هر خو چې هر څه تېرېږي. دا د منافقت یو نښه ده. پکار دا ده چې ما ته په دې سوچ وکړو کو دا په موږ کې چې ځان نه وباسو، ځکه د نفاق انجام انتهایي خطرناک دی. یو بل نښه چې رسول الله پاک موږ ته په خپل کتاب کې په صورت بقره کې ښوولې ده، هغه دا ده چې نصیحت په منافق ډېر بد لګي. او دا زمونږ د ټولو خوی دی چې کوم ځای کې صالح انسانان ډیری هغه خلق زمونږ خوښي، خو که دا صالح مصلح شي یعنې زمونږ اصلاح کوي، یاره دا پیسې دې اوچتې کا او یاره دا اودس دې ښه وکړه، یاره امام استاد ته وایي چې یاره دا مونځ دې صحیح ونه کړو ځکه تا پکې قومه او سجده ټیک ټیک ونه کړل او تا پکې هر اندام خپل ځای ته ونتو، نو که هغه امام ومي هم خفه کېږي وایي یاره دا ته سړی تنګې. نو الله وایي چې د کم سړي کې دا نښه وه او هغه په خپل ګناه باندې د خپل انا د واجې نه کلکو او د مبلغ او د عالم او د مصلح خبره په بده لګېده، دا د نفاق یو نښه ده. الله فرمایي وإذا قیل له اتق الله، کله چې دته څوک ووایي چې د الله نه ویرېږه، نو اخذته العزة بالاسم، نو د خپل وقار د خپل انا د خپل تکبر دی په دې مجبوره کې چې ما بر دې نه څوک واړی، زه یې کومه او زه یې مونځ دقه شانتې به یې کومه او ته بل جومات ته لاړ شه. سړی خپل امام ته مقتدي ووایي چې یاره استاد صاحب تا په دا مانځه کې د قومې او د سجدې او د قاعدې صحیح لحاظ ونه کو، یا تا را قرت چې وي نو تا صحیح لحاظ ونه کو، نو هغه تا ته په جواب کې به دا ووایي چې ته بل جومات ته لاړ شه. دې ته وایي اخذته العزة بالاسم. نو الله ته دومره خبره د دې سړي نه فحسبه جهنم، نو دې سړي دپاره الله وایي دوزخ پوره دی، دلته نه سمیږي، دې ته په خبرو نشي سمولی. نو دا یو بله نښه ده چې په سړي باندې د مبلغ تبلیغ ډېر بد لګي او دی بیا وینا کوي وایي یاره امام استاد به تقریر کوي وایي او وایي چې تقریر کوي زه دې جومات ته نه ځم، وایي په کوم جومات کې چې تقریر نه کیږي زه به هغه لزم. دا د منافقت یو نښه ده. او یو بله نښه دا ده چې دی چې کله مجلس کې یا مشورۍ یا جرګۍ یا شورۍ او هلته بحث کېږي نو دی دومره خوږې خبرې کوي سړی چې دی خو دا دي، خو چې کله د عمل وخت راشي نو بیا نه. نو الله وایي ان یقولو و ان یقولو تسمع لقولهم، چې دی خبرې کوي نو ته به وایي چې غوږ مې ورته ایښی وی. نو د کم سړي چې خبرې خوږي او عمل یې ښه نه وي، دا د منافقت یو بله نښه ده. او بل دا چې منافق سړی اکثر بزدلی، چرته څه اطلاع راشي، چرته څه اعلان وشي، دی ګوره چې ما ته څوک څه وایي کو، دوه کسه خبره کوي وایي ګوره زما کو څه وایې کو، ځکه دی پړه کې غلي. نو الله د هغې ذکر کوي یحسبون کل صیحة علیهم، هر یو اواز د خپل خلاف ګڼي. د منافق بله نښه دا ده چې ستا په ملګرتیا کې چې نه وي نو ښه دی، ځکه که دی ستا په ملګرتیا کې شي ته خو سرونه ډېری، نو لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، که ستا سره ملګرتیا کې لاړ شي نو بیا به تاله نقصان ډېر درکوي، فایده یې نه وي، د شته نه یې نش ښه دی. او دې وجې نه یو بل نصیحت، یو بل صلاحیت یا بل یو دغه صفت د هغې دا بیانوي چې دی په سمو خلقو پورې ټوکې کوي، په خپله خو د کار نه وي، خو چې کله د الله د دین دپاره د چندې اعلان وشي او کم مالدار خلق زکات خو هم ورکړی خو د هغې نه علاوه نفلي صدقه هم نور کوي، په لکاو روپۍ ورکړي، نو دی وایي دا ریاکار دی. او که فرض کې یو غریب سړی هغه ټوله شپه مزدوري دیاړي کړي او د خپلې دیاړۍ نه 100 روپۍ ورکړي، نو دی وایي په دې به څه وشي، گویا کې په دواړو پورې ټوکې کوي. نو الله د هغې ذکر کوي وایي دا خلق چې دی والذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم، په ټولو خلقو پورې خاندي، ټوکې پورې کوي. کم خلق چې مالداري او ډېرې پیسې ورکوي په هغو پورې هم ټوکې کوي، او چې کم غریب وي او هغې غریب چېرته لږې پیسې راوړي او هغه وظیفه یې راوړي، نیمه ډوډۍ یې راوړي، لږې کجورې راوړي، په هغه پورې هم خاندي. نو الله ته دومره خبره دی وایي سخر الله منهم، د دې ټوکو سزا به موږ دی له ورکو. دا چونکې نفاق یو خطرناک مرض دی، ښکاري نه، انجام یې ډېر زیات خراب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای په ځای موږ ته ایکسپلین کړی دی چې د منافق دغه یوه نښه دا ده چې مثال به یې د لومبړي او مثال به کله به یو دغه ته ځي ګروپ کې شاملېږي، کله به بل ګروپ کې شاملېږي، بس دې ته ګوري چې کله حکومت د چا سره منبري د چا سره فیسیلیټیز د چا سره یو زر د هغه جنډه لګوي. نو حضرت د هغې مثال ویلی چې دا سړی چې دی کمثل شاتن، دا هغه بیزه ده، دا هغه دغه دی څاروی دی چې هغه کله یو دغه ته کېږي
کله دې ته ځي او کله دې بل ته ځي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی شات العایره بین الغنمین تعیر الی هذه او الی مرة و الی هذه مرة. کله د مثال د هغې پیسکوري دی چې دا پیسکوری کله دې طرف ته ځي کله دې طرف دی بس ګټې ته ګوري چې په کومه کې ګټئ نو دی د ګټې ملګری دی. نو هغه سړی چې دی دا د نفاق یو بله نښه ده. او یو بل ځای کې موږ ته ویلو چې دا خلق چې دی که نه د دې یو غټ صفت په دی چې دی د خولې نه به ډېر خرابي. نو کله چې کم مجلس کې دی کینی نو حضرت ویلی ان الشح یو بخل او بل والفحش بل بېحیایي کارونه کول والبذاء او بېحیایي خبرې کول من النفاق دا د نفاق نه دي. نو موږ به لږ د خپلې خولې هم خیال ساتو د خپل ډریس په هم خیال ساتو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ځای ویلي تحیتهم اللعنه که ته ورته سلام کوې نو په هغې کې به لعنت ډېري د هغې په ډومبنۍ خیرالۍ کې تا ته چې ډومبنۍ خیرالۍ وي نو په هغې کې به لعنت وي. طعامهم نحبه که هغه په تا ډوډۍ خورئ نه به یې چېرته لوټ مار کړی د چا نه به یې اخیستي. او بیا ورپسې وایي خشبم باللیل د منافق بله نښه دا ده چې د لرګي په شان به ټوله شپه په کټ کې پروت وي نه تهجد له پاسي نه د سهار مانځه له پاسي. او بیا یو بله صحب النهار د ورځې به شور ډېر کوي کوم مجلس ته چې ځي هلته به شور ډېر کوي. زموږ د ننني درس خلاصه دا ده چې منافقت د دې زمانې بلکې منافقت د دنیا د ټولو نه غټه مسله ده. او تر څو پورې چې منافقت ختم شوی نه دی نو د الله ناراضګي نه ختمیږي. د الله د رضا د حصول دپاره منافقت صفتونه به د ځان نه لر کړو. او د منافق په صفتونو کې یو مانځله پر لیټ تلل، یو مونځ په صحیح ټایم نه ادا کول، او یو د الله د ذکر نه زر را تښتېدل، او یو د الله په لار کې د خرچه کول ډیره زیاته بده ګڼل، او بل همیشه خودغرضي کول، او بل د نصیحت والا نصیحت په سړي بد لګېدل، او بل خبرې خوږې کول او په عمل کې بیا زیرو پاتې کېدل، او بل چې د چا سره ځي نو هغه له نقصان رسی پیدا پکې نه، او په خو خلقو پورې ټوکې او مذاق کول، او په خپله د کار نه خو چې بل کار کوي نو په هغه پورې خاندي او په هغې پورې خبرې راوباسي. او بیا دا چې خصوصا د ماسخوتن په مانځه کې او د سهار په مانځه کې سستی کول. الله دې موږ د منافقت د مرض نه بچ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.